جاري یم او خاوند مې دا لسم کال دی چې وفات شوی واړه واړه بچي راته پاتې شوي دي دا سپرګه مبارکه روژه را هېڅ هم راته نه دي میلاو شوي دا دویم ځل دی چې دا له راشم نو کړه راته میلاو شي شکر پرې باسم سپرګه روژه له په اوبو یم اتوم او الوګان لرزان دي روزانه الوګان وړلو په خوښ پردي خدمت کوم که هغوی نه پاتې شي نو مال د شپې پاتې شي پلیټ کې روژې راکړي چاټ راکړي هغه زه بچو ته کېږم سنباله لګېږم هغه زه بچو ته کېږم په هغې باندې موږ روژه ماته کړو زبرګه مبارکه روژه نه مې د بچو جامې شته نه پیدا شته نه اختر جامې نه د اختر د روژې سوداګانې راکړه شته دي روژه خو تېره شوله زبرګې اختر را روان دی بچو مې غله کور پیدارونه ډېره ګرانه ده دا درېیم کال دی چې زه دا نه راځم 2 کاله ماته ډېره ښایسته میلاو شوې ده دې پېرې دا دویم ځل دی دې پېرې چې ماته دا دویم ځل دی چې سودا درته میلاوېږي بیا هم شکر وباسه چې په دې حالاتو کې چې کرونا دا خلک کتو دا د الله پاک ډېره غټه شکریا ده ښه 3 کالو نه مسلسل دا د دې ځای نه سودا وړي 10 کاله مخکې خاوند مړ دی او دې روژه کې چې کوم دي دا دې بیماري لګېدلې ده سابندي ده ځان ته زوی مې په غټه غټه ګیره دي ماته داسې ته چل پشي چې زه بنده شي یو دوه رانه خطا شي کوټې ته منډه ډاکټر راولم چې راولم په قضانو یو قبل خاص کړم ما سره علاج نشته چې زه کوم خواب ولم د کترونه نه تړلی لا مې ښوونه کوم هغه نه مې ښوونه ته یو الله سره مې نشته دی کله کله روژه ماتي کیسې هم زما مدد کې چې زما ځان مې بل سره نشته خدای دې زه وکړي چې ټول سپي چې زما په سر علاج کې کړو زما ژوند سره پیدا کړل کتونکو پرون دومره ډېرې زنانه راغلې چې زمونږ سره یوه کیمره وه ما یې په نیونه هم رانه پکې چا پټه کړله دغه هینډ فري دی دغه هم زمونږ بجټ دی سیسټم دی خو د دا جړاګانې خو موږ ځان له څه کېږدو داسې څوک راشي نو د جیب یې وله ورکوو الحمدلله ضمیر هم خوشحاله دی موږ خپله هغه خلک چې ما ته وي چېرې دا پیسې ستا شوې دا ما صرف تا له درولېږلې دا مې ستا بچو له درولېږلې الحمدلله مې دې خلکو سره شریکې کړي دي خپله خوشحاله یم زه خوشحاله یم بچې زه خوشحاله یم نو تاسو ته ولې تکلیف دی کوم کسان چې پکې خوا دې په خبرې زه شکر دی چې کېړی خو درکړې که نه کار خو لګې که نه چې ټوله خو خیال ساتي که نه ولې کېړو نه مې دا ځینې شونډې کټ شوي دي هغه چې زما د هغوی خیال نه را پوهېږم چې داسې لاړه شم ما ته وایي دا وباسه دا پاکې که نو بیا په انګړ کې ګرځه د دنیا خبرې راته وکړي د دنیا وینا راته وکړي په خپلې دي کتونکو د لبخان شیرپا فاونډیشن به کم کار او دا خور چې کومه ده 3 کالو نه دلته کې راځي موږ ته پته هم نشته دی اوس په دې ویډیو کې وي دې کال کې دا دویم ځل دی چې وړه وموړي نر دی وموړي نو خو داسې تاسو کړي نو راته ووایي دا خلک به پیسې رودېږي خو زموږ په دې سر بوج شي ډېر ګران کار دی دا تقسیم دا هر چا د وسه دم نو نر څوک پولی شي خبرې خو ډېر اسان کار دی خو عملي کار دا یو زنانه دا توی بچي دی ته خاوند یې پالج وخلې دې نه مخکې بیمار و لبخان شیرپا فاونډیشن د هغې علاج وکړو خو تاسو یو ویډیو کتلي وي خارښ پرې لګېږي په ټول وجود باندې خارښ لګېدل داسې ده جوړېدي او تاسو ولې علاج وکړو او دا خدای سره خو که دا 2 کاله مې لږه دا راشن راکړی خو روژه ده خو د هغې روژه د موږ راغلي دي او اوس راته په کټ کې پروت اوس مې چاله کار وکړو دی راله وړه راکړم نن 5مه ورځ موږ د یو بل نه په جام وړو او دی راله زړې مې راکړو او واړه مې وي ته ما د لبخان شیرپا له خو زموږ زموږ د جانګانې نه پیدا وکړه دا دوه مې ځان سره راوستی او موږ به زه ګورم بچې خو شروع کړي راله به راشي خو مې بیا بس خلکو سره د خېټې غم دی په کپړو باندې موږ دونه فوکس نه کوو موږ وایي چې دغه ماشومان د خېټې څه بندوبست چې څه یوسي نقد هم درته میلاو شوي دي او ولې نه خامن له دراله راکړي دي دارو له دراله راکړي دي خرچې له دراله کړي الله د سره فوکس بجلی راکړي نشته راغلي بینوا د مې د غلم لارې کړي دراله راکړي دا زمين دا غټین دې پاس کړی دي صحیح کتونکو د دې زنانه 8 بچي دي د دې 15 بچي دي دلته کې ترجیح چې ورکړل کېږي هغه کونډې ته چې څوک یې نه خلک وایي هغه جاهلان به بیا دا خبره کوي وي د آخرت په سړو نه کېږي
دې وخت کې کرونا وبا ده صدقات او دا په هر چا باندې کېږي خو لږ شان دې سوچ وکړي چې د دې د ګټې وټې څوک نشته نشته دا خدمت کوي او په هغه خدمت کې چې کوم دی نو دا په خپله هم او پردو له هم بچې نو ګټه وټه نشته نو دې سره سړی د کمې راشي تا ځان سره سړی ولې نه راوست دا عقل کوي ځان سره سړی راوست نو زوی مې بیماره دی او یو ماشوم مې قصر ته کېنولی دی او هغه ماشومان مې خانانو کره ولېږل د دارو په بهانه ترې ووتم دا کتونکو صرف ستاسو تصحیح کومه چې ستاسو دا دماغ چې کوم دی دا د کاڼي شوي دي او وینې سپینې شوي دي نو تاسو نه احساس ورکړي د وینې د کاڼي شوي دي نو دا د وغې شي د دې سړی چې کوم دی په کټ پالج وخلې نشته د تو بچو کې د یو نه ګټي دا توکې مې یو شته د 12 کاله هغه چاته نشو تماشو مال راوړي ما ته نه ګوري خپل بچ ما خپل ته نه ګوري یا مې کور ته نه راځي دا الله پاک نه ما هم شي ما بچي ګوري باندې خو څوک سره کې تاسو چا سره کار او بار راکې نه خپل ما بچي ګوري ته څه ته درې واړي یو د کمال دی ولته نو کور ته راځي نه زما کتونکو زما علماء ته زما غپوی پوخانو ته دا د خواست دی چې الله پاک انسان له سر سترګې ورکړي دي اولاد وروړه په اولاد سره بیا د تربیت خبره کړې ده دا د دې ته بچي دي سړی خو بس پالج وو خو پرې ترې اوس دا مور شرمېږي دا د دړوړې ولې یو ځای کې پیدا کړل زړې کپړې ولې د بل ځای نه دغه را پیدا کړلې موږ له دلته کې راغله د دې نه پس په چې کوم دي دا دغه بچو له او بیا د معاشري ناسور جوړ شي تربیت یې ونه شي که بیا چې هغه مشر زوی د 12 کال هغه په نشه باندې راغی نو الله پاک او دې سره بیا دا خبره شوې ده تربیت ښه بچي روړه خو تربیت نو چې تربیت یې نه شي کولی نو بیا روړه څه ضرورت دی دا خبرې علماو ته هم وایي چې دا ورسره وکړې او ټولو ته دا وایي چې دا ورسره وکړې دا ونیسه دا پیسې ونیسه او دا پاسه ده او دا واله زه دوا کوم مسافر ته دا واله خور لا پاسه دا پیسې ونیسه او دا چې کوم دی خلک وایي وړه دې 10 روپۍ ورکړي که نه تاسو کې راځي ته کې 50 روپۍ چې کړی نه وي د هغې تاسو کې تاسو نه په باندې راغلي نو هم چاله ورکړي نو ځکه دې نه پته نه شي په موږ راغلي نو خلکو له ورکړي نو موږ ته پته ده چې غربت څه څه دی ماړه خلک دا خبرې کوي دا هغوی څه کار دی دا غل دی دا دی دا څه ثابت کړي ډول خوشحاله زه خوشحاله الله خوشحاله زما راتلونکي خلک ټول خوشحاله او دغه شان ته راشي حالت یې پته راشي حالت ته راشي دا دلته دفتر ته خلک را روان دي اورې او حالت ته کوم ځای ستاسو بچي دي خپل خاوند دې کله مړ ته سکول کې خاله یې که نه زه دې پېژنم چې ما ته ځکه پته لګي چې دلته کې دا کمې چیخرې راځي نو ډېرې پکې موږ پېژنو ډېر پکې چې کوم دوست موږ په کاډونو کړل نو مخکې به هر چا وړل بچو به یې وړل ښه ژوند دې څنګه تېرېږي کرونا په وجه باندې دا یې څه ده دا هم کونډه ده تا دې روژه کې څونه څه یوړل څو پېرې راغلې 2 ځله 3 ځله مې درکړي یو پېره د نه شوه بل تا بل ورځ مې څه وعده کړې وه وړه به درکړم لکه دې وړه راواله ما ته یاد شو چې یاره دې سره ما څه واده ضرور کړی ده نو ځکه ما دې پروګرام کې چې کوم دی دا راوغوښتله چې راشي نو ما دا خبره کوله چې الحمدلله کار روان دی ښه دبادب روان دی ښه ښکلی روان دی انشاءالله دا سلسله چې کومه ده دا به مخ په وړاندې بوځو نو زموږ سره اوسئ دې کال مې